دویمه خبره دا ده چې په مذهبي رنگ کې، په مولا رنگ کې نن هغه خلق په پاکستان کې پیدا دي چې امام ابو حنیفه ته کافر وای، امام شافعی ته کافر وای، امام مالک ته کافر وای، امام حنبل ته کافر وای. امام ابو حنیفه هغه سړیو چې 40 کاله د ماسختن په 10 د سحر مونږ کړي. امام شافعی بیا هغه سړیو چې د امام ابو حنیفه دمره معتقدو چې وسه مسله کې اون ختمه. نو د امام ابو حنیفه قبر تلاړم 2 رکعات نفل مې وکړو، دعا مې وکړه، نو الله را تعالی هغه د قبر په برکت مسالې کشف وکړه. هغه امام مالک کافر دی چې چا په ټول عمر کې د مدینې نه بار شپه نه ده کړې، او چا په ټول عمر کې په مدینه کې پڼې نه دي پخو کړي، چې دې ځمکې لاندې زما محبوب پروت دی، زه به په دې ځمکه پڼو سره څنګه ګرځم. د بغداد بادشاہ ورته خط راواستولو چې یو څو ورځې له بغداد ته راشه، ویلزګار نه یو ورځ له راشه. خط ورته ولیکلو چې په خدای مې دې قسمی چې د رسول الله په خوا کې 1 غنټه ستا په ټوله بادشاہي ورنکم. هغه امام مالک کافر. هغه ته مسلمانې چې د کویت نه پیسې او تنخواه اخلي او په پیجارو کلاشنکوف ځان پسې ګرځي، ته مسلمان او امام مالک کافر دی. هغه امام حنبل کافر دی چې چا خدای په خوب کې ولیدو، خدای په خوب کې ولیدو او د خدای نه تپوس وکړو چې یا الله ته په څه خوشالېږي چې زاغه کار وکم. ورته وی امام مالکا چې څنګه اوسګار ټیم در تدوی ملاویږي د قران تلاوت کوه، زه په دې ډېر خوشاله. هغه امام حنبل کافر دی. خدای ته وګورئ طالبانو، اول تلی بیا ته سبق وایي، اول ګورئ بیا ته سبق وایي. مونږ چې سبقونه ویلي زما په 10 کاله کې نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلې. سړې روټۍ به مرچکی سره وخوړې او بیا به مدرسې ته منډې. امون چې سبق ویلو هغه عنقاش دیکھو وګورئ. مولانا رشید احمد گنگوئی حنفی مذهب و کافر دی، مولانا قاسم نانوتوی حنفی مذهب و کافر دی، مولانا محمود الحسن شیخ الهند هغه کافر دی، شان ورشا کشمیری کتب خانه ناطق هغه کافر دی، مولانا حسین احمد مدنی کافر دی، مفتی کفایت الله کافر دی، مولانا یوسف بنوری کافر دی، مولانا حاجی امداد الله مهاجر مکی هغه کافر دی، مولانا ادریس کاندلوی کافر دی، د غرغشتو مولانا کافر دی، د غرغشتو مولانا کافر دی چې په 1 بجه د شپې ماته وای چې یو خبره ده درته حکم کنا مالجیوي کوي، ویل کم مالجیوي کوي، ویل تا ناری غوندې ده خلکو ته به وې مال نه وې، ویل توحید کې مې رساله لیکلی و، د شپې سوکراله زی گرفتار کړم، ما ویل چې څه کوي، ورته وی چې خدای ته دې پیش کوم. و ماړه کې دا خیالو کو چې ما به رساله کې څه غلطي کړي، نو ځکه مې خدای ته پیش کړي چې خدای ته پیش کوم. راځوي چې نصیر الدین دا رساله تعالی کړي دا، ویل مال چې یا الله مالک له ویل زهر سمې درته معاف کړه. هغه مولانا نصیر احمد غرغشتوی هغه حنفی دی، هغه کافر دی. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې یو ټکی ووري مليانو خو شروع وکړه، وای پتا سے بلا واوړي چې پرتوک په غاړه راوړي، ټول وای دنیاوی حکمران طبقه کې او مذهبي کې مونږ په دسه بلا وړي دلی یو چې دا پرتوک په غاړه کې اچو. ای وابین کې پدا سے بلا واوړي چې پرتوک په غاړه راوړي،
زړه می سورې وینې چې ساسي په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې. مفتی صاحب د تقلید بیان وکړو. تقلید بپس کیږي د کابل د ظاهر شاه په وخت کې. نن د افغان مهاجرو کې چې کوم مولیان دلته راغلي دي څوک وایي په مسله چې خلکو ته به داسې ګوري مې چې ګینې دا دی ما خو خونه کې ګوته واخیسته. وایه امام شاه ټیک ده که ده تقلید شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں. شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں. انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. یو مولانا سر پرې کوم کده د غیر مقلدای نامه واغستا ما نه دا ګیره کله کوي. د ظاهر شاه په وخت کې دوی کلک کولی شولته چې قانون سختو. په عرب ملکونو کې زه ګرځېدلی ملا کلک کولی شي چې قانون سخت دی. په پاکستان کې قانون نشتا ډنډه نشتا هر څه آزاد دی. نو که ښځې آزادي ګرځي که مولا دا چلو کو نه څه چلو. امام ابو حنیفه دی خوا وګورئ د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنډاو چرګانو بچو هر چا نه سبق مو وایي. اول لږ تلی چې دا د کوم ځای دی د ده رشته کوم ځای سره ده د ده تعلق چا سره دی. د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویلی دی په خدای قسم هغوی ته په ژوند رسول الله پټکی را لېږلی دی. مولانا مدني په دیوبند کې مې یو دکاندار نه رومال اغوستو داسې ما ته وایي چې آپ حضرت کے مہمان ہیں آپ کو چائے پلاتا ہوں. میں 40 سال حضرت مدنی کی خدمت میں رہا ہوں اور مجھے خدا کی قسم کہ وہ بیک وقت 10 جگہوں میں تقریر کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. بیک وقت دا په دیوبند تقریر میں کولو دیوبند کے او دا شعر میں ہوئے چې مزتی الدهور وما اتینا بمثلی ولقد عطا فعجزنا عن ذرائه. دا زه چې کوم ځای ولاړم دا ځای به بیا مولانا مدني پیدا کی. نو ټولې مدرسې وجړل 11,000 طالبانو پکې 11,000. اوس دلته زمونږ یو معین الدین چشتی دی څه نام یې نه وزیر داخله کې معین حیدر معین الدین حیدر ول ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کیږي. نو خدای دې کور روان کا جوړان شي کراچۍ او د دې د ټیم څومره فرق دی. نو په یو وخت په څنګه اذان کی او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا وای چې مولا به فخر سور جمعه ترای. بس یو خبر اخر کې واوري مدینه منوره کې د چایو په مجلس کې یو مصری مدرس مونږ سره نو ما ته وایي دا طالبان متوجه شي. ما ته ګوري ما ته رستو هیڅ تندر نه دی پریوته. ما ته وایي چې یا شیخ ليس معكم الدليل في مقابلة هذا الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. امام پس الحمدلله ویل چې دی باندې تاسو سره څه دلیل نشته. ما ورته یا شیخ معنا دلیل
من کان له امام فقراءة الامام قراءة له. نو ما ته وایي چې قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف. ما ترى برنسو مال علي ابن حجر هو شافعي لهذا الوجه كي يقول هذا الحديث ضعيف. فهمت؟ ما تو نعم فهمت. بدس او قرتي بلونو من كان له امام فقراءة الامام قراءة له. امام ابو حنیفه پسې دوابیانو غیر مقلدینو شپږ شلې کسانو ډله رااله او کوټه کې ورسره وي چې ته وې چې فاتحه خلف الامام نشته. ته وې ویلو زه وې باس کو وې تاسو خو شپږ شلې کسان یې نو یو کس منتخب کړي چې هغه سره د باس حکم داغه ګټه بستاسو ګټي داغه بیلاد بستاسو بیلاد. ویل ټیک ده یو منتخب کو کدی سړی وګټلا ویل مونږ ټول وګټلا او کده بیلو ده ویل مونږ ټول بیلو ده. امام صاحب صادر کو وګړو ویل بس تاسو په خپل فیصله وکړه چې فاتحه خلف الامام نشته. ویل ونی ویل چې د ګټه تاسو ګټه ده او د بیلاد تاسو بیلاد ده. خو امام پسې دي چې اقتدا وکړه داغه مستامون ده کړه داغه قرات ستا قرات ده کړه بټول اکبر. خیال امراغي دیکھو وګورئ ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي و د غیر مقلدین ته وایي چې په قران او حديث چې تاسو وایي دا مسله په قران او حديث کې پیدا کړي. سلور کا سنداستی مار راغه مار په دې یو ورخته د ځان نټې لکړو په دې بل ورخته د ځان نټې لکړو په دې بل ورخته د ځان نټې لکړو په دې سلورم ورخته د سلورم اوچی چلو او سلورم مرش. اوس د دې مړی تاوان په دې دریو کې پچا دی. ابن ابي ليلى وی چې دا ډومبه سړی به تاوان ورکړي. دا مسله لاره امام ابو حنیفه ته هغه وی الله دې په ابن ابي ليلى رحم وکي غلطي وکړه فشا. ډیروم بي سړی چې مار چلکلو په دی واچولو دایو چې چلو کبد شو تپوس کو بد شو دا سړی اخلاص د چې په دور واچولو دایو چې چلو کبد شو دام خلاص شو. د چې په دور واچولو دایو چې چلو دې کې دوه صورت یا به دا سړی فل حال خړلې نو دیت په دې دریم دی او قصاصات پسې خړلې نو دیم خلاص شو ځکه چې د خپل ګناوه چې ځان نه لړاکو. دا غ اجتهاد دی. اجتهد برای روایت کې راغلي دی دا غ اجتهاد دی. نو امام ابو حنیفه غوندې په پیدا شي. د امام ابو حنیفه برکت دی چې د امریکای کور روان شو صدام حسین نشیواله او ان شاء الله نه به وي. الله دې امریکا ته صفای هستی نه میټاو. الله دې د امریکای دوستان امریکای له په شوق لون کې دې خدای حالات. الله دې امریکا داسې تباہ کی لکه روس چې تباہ. روس الله دې ببرو ګیرو والا او د ببرو سرونو والا په برکت خدای تباہ کو کنه. یو ولته د روسي جن ناشته مسعود دې کس بلا نامه ده هغه امراټی کړه د تیزراګینا د طالبانو علاج نشي کوله. یو کوټک ور سړی قصخانه بازار کې یو طالب ولاړ یو وزن اوشي مانزه تخلق لار شي مجال دې چې دکان تاسو کاغو وګورئ مجال دلتا خصیب یا الہی تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں یا الہی تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. پیر سے پپیرے کے غلے ملا پہ ملا توپ کے غلے شیخ سے پشیخے کے غلے اجی سے پاتی سیب دے پشیاجی توپ کے غلے چالا بور دے لار
چې بلبلې پکې نوی بوستان سکړما چې صحیح مسلمانان پکې نه پیدا دا پاکستان وجود مونږ د پاره لعنت دی چې بلبلې پکې نوی بوستان سکړم بے میوه بسر قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کولې نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبابت خالی منګولې درمو که بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګناه دریاب لاو کړم لوی خدایا ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما ستا پاکستان په باړه کې کپڑے خرڅيږي د خزو باړې په دې باندې د جمعات د الله او د محمد نامه لیکل دا خزي اچي خزي اغوندي د الله او د محمد نامه پی لیکل په دې کپڑا زما په دې خبره پوي شوي دا کپڑے ستاسو مسلمانان د سور بچي هغه خرڅي په خزو باندې او خزي اغوندي په دې دو پیازه باندې او د الله او د محمد نوم پی لیکل دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. عزیزانو کاش چې هغه ژوند داغه نقشه الله ستاسو زمون په دماغ کې راولي چې د پیغمبر د حدیث د پاره د امام بخاری کومه منډه او کومه ترړه او کوم تکلیفات برداشت کړي دغه سه امام مسلم واخلا دغه سه امام ترمذی واخلا دغه سه امام بخاری والا زما عزیزانو د دې خلکو ژوند چې تاسو وګورئ نو دا ځان بدرتا انسان هم ښکار نشي چې موږ څه کړی دي د دین د پاره د دې وجنا تاسو د طالبانو ته یو عاجز غوندې درخواست کوم په دې روزه کې ډېر ځایونو کې ترجمه شروع کی خدای دې پاره یو پنجابی شعر دی وہی کھریاں کیا نئی باتاں سن کے تے ہوشیار رہی اندھیریاں سن راتاں نیندر سی بیدار رہی وہی کرا خبریں میں در توکڑی خوچ وائے نو خیار اسے گا ډېر تیارې به در باندې راشي خو د خوب نه ورته بیدار اوسېږه کوم سړی چې په کور کې ویښ وي د هغه په کور ډاکه نه پرېوځي همیشه ډاکې چې دي هغه د اودو په کور باندې پرېوځي نو لږ ویښ شئ د هر چا ها سره ها مه ملاوئ